یو عالم یو واقعه لیکلې ده د مشرانو ته پته ده مخکې زمونږ او ستاسو په دې علاقه کې به هندوان اوسېدل زمونږ خو یاد نشي هندوان به اوسېدل د مشرانو ته پته ده نو په دې سن علاقه کې یوه ښځه و هغې به ماشومانو ته قرآن حکیم په ناظره باندې ښو او هغې محله کې یو هندو اوسېده نو د دې خاله ماشومه لور وه هغې سره د هغې هندو لور په کلاس کې ملګرې وه ماشومه وه نو هغه به مازدیګر کې یو ماښام کې د خاله کره راله او د خپلې ملګرې سره به یې لوبې کولې دې خاله به د ماښام د مانځه نه پس د محلي جنکو ته قرآن حکیم په ناظره باندې ښو د هغې هندو لور به هم ورسره کېناسته د خپلې ملګرې سره خاله به خپلې ماشوم ته هم سبق ښو نو د هندو هغه لور به هم د ماشومې سره کېناسته نو چې یو څو ورځې تېرې شوې نو د هندو دا لور ذهینه وه نو د خاله ته وایي خاله ته خو زما د ملګرې ته سبق ښې زه راته تېر نه کړم هغې ورته بچې تېر که راته که نه د 3-4 ورځو سبق یې ورته تېر کړ هغه خاله پېښ شوه چې دا ماشومه خو ذهینه ده شوق یې شته ورته وی بچې زما د لور سره کېنه سبق وایه خو پام کوه چې ګورې د کور خلک درنه خبر نشي هغې ورته خاله چاته هم غږ نه کوم د خاله لور به هم سبق وي د هندو لور به هم سبق وي چې 2 کاله په دې کې تیر شو چې څنګه د خاله د بچې قرآن حکیم په ناظره باندې وي دغه رنګې د هندو لور هم قرآن حکیم په ناظره باندې وي چې څنګه د خاله بچې هغه مونځ زده که دغه رنګې د هندو لور هم مونځ زده که الله ورته اسلام هم نصیب که کلمه د شهادت هم ورته خاله مخکې کړه هغه مسلمانه شوه دا ماشومه پیغلم شوه خو دوی کره به راتله منځونه به هم دوی کره وکړل څه ادا څه قضا د قرآن حکیم تلاوت به هم کو یو ورځ دا ماشومه راله ډېر زیات یې ژړل د خاله ورته وی بچې ولې ژاړې یره وی ما پسې ډېرې ورځې شو یو رشته را پسې تله راتله او هغه هندوان دي نو زما والدین هغوی ته ښه وکړه او زه یې ورله ورکړم نو کافر لی ورکړم واده زما او کافر سره واده کوي کافر سره زما واده کم ځای کېږي او دویمه خبره دا ده چې زه به د یو هندو د کور وځم نو بل هندو کره به ځم او زه به هغوی کره د قرآن حکیم تلاوت څنګه کوم دا خو به زه رالم خاله تا کره به مې د قرآن حکیم تلاوت وکړه مونځونه به مې هم دې ځای کې ساده او قضا وکړل زما خو به دې قرآن پسې ړچ وي خاله ورته وایي چې بچې ستا ورسره دومره محبت دی یریږه چې ته کله ودېږې نو هغه دا قرآن به تا سره زه په جهیز کې څه طریقه باندې لیږم ته به تسلي دې ماشومې له ورکړه چې کله د دې هغه نیټه مقرر شو دا واده کېده نو دا خاله ورته وایي وی بچې ما د یو سړي نه اورېدلی دی چې کوم انسان بیمار شي او علم نشرح لك صدرک صورت په ځان باندې چوب کوي یا په اوبو یې څوک چوب کوي او په دې بندیز کړي نو دله به الله شفا ورکوي نو دا بچې وای د دې ورد کوه چې کله داسې لږې ورځې واده ته پاتې شوې نو دې خاله د دغې هندو کره سوال د هغه ښځې پسې سوال جواب وکړي ورته یې ویې تاسو ته پته ده چې ستاسو دا ماشومه زمونږ د ماشومې د ماشوموالي ملګرې ده ډېر وخت یې په یو ځای باندې تیر کړی دی اوس د دې واده دی نو که ستاسو خوښه نو زه به هم ورله یو څو جوړې وکړم په جهیز کې هغې ښځې ورته وی یاره چې زما خاوند راشي د هغه نه به زه تپوس کوم بیا به تا ته ووایم چې هغه خاوند د هغې راغی هغې هندو کور ته راغی ښځې ورته وی یاره زمونږ هغه چې کومه بچی ده او د هغې کومه مور د هغه خاله هغه ډېره ښه ښځه ده زمونږ ماشومه وکره لوی شوې ده وکره به یې لوبې هم کولې او هغې سوال جواب کړی دی که ستاسو خوښه نو ستاسو دا بچی زما بچی ده دې له به زه یو څو جوړې وکړم ما ورته وی زه به د خاوند نه تپوس کوم خاوند یې ورته وایي ښځه دا څه بده خبره خو نه ده ورته به دې ښه کړې وه که نه پرېږده چې ورله وکړي زمونږ به سترګې اوچتې شي دې پسې سوال جواب وکړه چې یاره که ته وله جوړې کې نه ورله وکړه دې خاله 7 جوړې واغېشتې قیمتي او هغې د هغې جینۍ په ناب باندې جوړې کړې چې دا جوړې جوړې کړې په هغې کې منځ کې یو رکوټ قرآن حکیم بند کړ د هغې نه یو ګفټ جوړ کړ او دې دغې ماشومې کره راولېږه او ورته یې وی دې مور ته یې وی
وته وی د ماشومې د مورته وی پدې ما ډیره خواري کړې د گیفت می ته جوړ کړې ده نو تاسو مهربانیو کې دا جوړې خپل کور کې مسپړې چې دا ماشوم او دا جینې کله نوې کور ته لاړ شي نو چې دا د خاون کور کې اوس پړی ناغوی ورته خوشاله شي چې وګوره دا ولې د مرګري مور کړې خالو خيار وا اغه د اندو خدي چې دا خبره وره د ناغه خپل خاون ته وکړه هغه وتوی یره خاون دی وته د خاله غړیرو خيار ده دا خو واقعي سم خبره ده منګه ولی سپړو هغه په ډیره خواري کړي ده او دا به زمنګ د الور د خاون په کور کې وسپړي نو د دې باغ کور کې سترګي اوچته شي چې کله دا واده شو سامان وسره لاړ خاله وتوی بچي چې کله ځان لشیر لومبه کار بده دا وی چې دا قران حکیم یو ډړې تک ځکه د دوړو جهانو سردار مبارک وای قران حکیم د دشمن وطن ته موړه هغه یې چې ته به دیونه کې یو دا که حفاظت کول شي غبیله خبره ده بس هغه ماشومه چې دا جینې د خاون کور ته لاړه نو لومبه کار هم اقو چې قران حکیم متمکمل شو هغه جامونه واغش هغه الماره کې یو ځای کې پټ دا خاون دی په دفتر کې کلرک و دا اندو دی بخپل دفتر ته لاړ 12 بجې یو بجې براته دی بروس کې ځان له سټیم مقرر کړو او دغه ستر خواخه تبوی ر دی کې ز دروازې لګارام کوم خوب به نه کو خو کوټه کې به د قران حکیم تلاوت په پټه باندې کو لګي روزه دغه سړی سره د کلرک سره تیر شو د هغه کلرک هغه رنگ په مزه زیړې ده خزه تبوی یره طبيعت می ټیک نه ده هغه بوتوی ډاکټر لاړ شکن چې دې ډاکټر لاړ ډاکټر وتوی ټیسټونه وکړه چې ټیسټ یو کو ډاکټر وته انصافدار استا خو بلډ کینسر ده او دا خو بالکل اخیری سټیج کې ده الله دې مونږ او تاسو زمونږ اولاد خاندان د دې بیمارونو وساتي او که څوک پکې مبتلا وي الله دې ته جوړ کړي وته وستا خو بلډ کینسر دی علاج ولا شروع کو ورځې پکې تیر شوې خود دغه کلرک صحیح کېدنه هغه ډاکټر وته ویرا ستا علاج مونږ سره په هسپتال کې نشته اخیری سټیج ته رسیدلې دي مهرباني وکړه جون د لګي شپیر وزیر دي کدار خپل والدین او کور والا سره تیر کړو خبي د کور تراغه کور کې پکټ کې پروت ډیر زیات پریشان دا خزه وسره یو ځل ناستره د کټ پلنګه وتوي ولې خپې سړیا یره وې زما خو تاسو سره ډیر زیات محبت وو ته خو چته ما خپکړې نه ستار مانونه می ټول پوره کړې دي چته می ډب نه در کړې خو خپه پدیم چې شپیر وځي می در سره ډیر لګیو شوې او ډیر عن قریب د چې زبستانه جدا کېږم وتوي سړیا جوړ بشه په وارمه خطا کوا یې خزه وې سینګ به جوړ شه په هسپتال کې زمې علاج نشته ډاکټرانو سره کور ته راولېګل هغه راته وی چې د جون شپیر وځي دی لګي او ته چې جوړ بشه دا خزه وتوي وې ز پتا باندې یو سیس کم پاغي به جوړېږي خو ما سره وعده وکړه چې زه سوي مغه به منی د خاون وتو خاندل یره وې جيبه خبره کې تراته اوس د کم زینا ډاکټر او حکیمه پیدا شو هسپتال کې او ډاکټرانو سره زما علاج نشته او دوايان نشته او تاسو سره پکور کې شته او ته په ما باندې سکیو زب جوړ شم دا خزه وته وی ګوره ته ما سره وعده وکړه ز پتا یو شي سکم ته به جوړ شي خو وعده وکړه چې زه سوي مغه به منی هغه سړی وته وی خزه زه خو ستا خبره به وعده منم سره باندې سکي او ته ما سره وعده وکړه دی وسره واده نه کوي هغه خزه وته وي ستا ما سره مینه نشته وی ولې مې در سره نشته نو یو وعده را سره وکړه کنه که جوړ شوي زما خبره وګومانې د محبت زندگی به خوږ د تیرو هغه سړی وسره وعده وکړه لوځي وسره وکړه کته په ما کم شي اوس کو زه جوړ شم ته چې سوي زباغه منم هغه خزه وته پټې پي په کورسې د کټ خوا کې کېناسته جکی او برا واغشته او په بو باندې به دم چاو سبه پیوي او هغه به دمولې او د تبوي چې کله تګ کېږي ما توای د دینه بدر کوم وخت په وخت به ولا غو بدمولې په سړی باندې غو بس کله چې ل 70 ورځې پکې تیر شوه
دا سړی دی ښځې ته وایي یاره ما ته خو دا خپل وجود داسې صحتیاب غوندې ښکاري اسپتال ته نه ځم ورته ویې لاړ شه سړي اسپتال ته ډاکټر ته هم ځان وښایه ټسټ هم وکړه چې ډاکټر له تللی دی هغه ورته ویې ته ټسټ وکړه چې ټسټ یې وکړه هغې ورته ویې یاره لیباټرۍ والا ورته ویې ستا خو بلډ کینسر نشته چې کور ته راغې ښځې ورته ویې څنګه چل دی وایي ما ته خو لیباټرۍ والا وی چې ستا بلډ کینسر نشته خو معلومیږي چې دا ټسټ والا خطا شوی دی هغې ورته ویې ښځې وایي سړیه بله لیباټرۍ کې وکړه که نه لاړ بله لیباټرۍ کې ټسټ وکړه چې داسې دوه درېو لیباټرو کې ټسټ وکړه هغوی ورته ویې ستا بلډ کینسر کم دی ته خو د هغې نه جوړ شوې بس دی ښځې له راغې ورته یې ویې ښځې واقعي زه خو جوړ شوم او زما خو بلډ کینسر نشته ما خو پلانکی لیباټرۍ کې ټسټ وکړه هغوی ویې چې ته هغې نه جوړ شوې خو دا راته ووایه چې په ما دې څکلي څه دي هغې ورته ویې خبره به در سره وروسته کوم ما سره دې وعده کړې ده خپله وعده به پوره کوې وایي که سر مې پکې ځي وعده به پوره کوم خبره کوه هغه ښځه ته وایي سړیه مسلمان شه کلمه د شهادت ووایه نو دې ورته وایي ښځې زه ویښ یم او که اوده یم او ورته وایي د اودو خبره نه د ویښې خبره ده ما سره دې وعده کړې ده مسلمان شه دی ورته وایي چې زما خو دا په وهم کې او په ذهن کې هم نه تېرېده چې ته به ما ته وایې چې مسلمان شه او ولې ښځې ته مسلمان یې څه هغه ورته ویل الحمدلله زه مسلمان یم وایي ستا پلار خو کټر هندو دی کټر او که هغه درنه خبر شو نو بغیر د لالولو نه به دې پرېنږدي وایي هغه خبرې پرېږده چې ما سره پلار هر څه کوي خو ما سره تا وعده کړې ده او ته به مسلمانېږې هغه سړي کلمه د شهادت ویل او هغه مسلمان شو الحمدلله اوس ورته وایي ښځې اوس خو راتالي ووایه که نه ورته ټوله قصه بیان کړه دا چې ما درته وختي کومه بیان کړه زما ملګرې وه زما د ماشوموالي ملګرې وه د هغې مور به ماشومانو ته قرآن حکیم سبق ښو ما هغې سره په ناظره قرآن ویلی دی زه مسلمانه شوې ما او ما ته هغې ویلي چې دا علم نشرح لکه صدرک سورک چې بیماره شي څه تکلیف درته پیښ شي په اوبو باندې وایه چوب کوه غسکه بل هم ورکوه جوړېږي به نو دا مې د زمونږ په پیغمبر چې کم قرآن نازل شوی دی د هغې صورت مې په اوبو چوب کو ستا په مخ کې څه مې پکې چولي نه دی او ته جوړ شوې ښه وایي دا د هغې یو صورت دومره برکت دی چې دغې غونډ قرآن کې به څومره برکت دی معلومیږي چې دا قرآن هم حق دی دغه پیغمبر هم حق دی دا دین هم حق دی هغه خاوند یې څه کوي چې هغه ټوله کورنۍ او خاندان مسلمان شو قرآن کې رونه الله دومره خیر اچولی دی د دنیا خیر هم پکې او د آخرت هم انا عند ظن عبدی بی الله وی چې دا بنده په ما څه ګمان کوي هغه شانتې به میموني اگر چې لفظ د ځوان راغلی دی خو زه خپله دې ځای کې زما ذهن ته راځي چې دا ځوان په خپله معنا باندې نه دی مستعمل اگر چې ته دا نه لیکلي کتابونو زما خپل یقین دا دی چې دا ځوان په معنا د یقین سره دی چې انسان په ما کم یقین کوي الله وی هغه شان به ماموني که ستا په رب ذوالجلال دا یقیني چې دا صورت زویم په ځان یې چوب کوم ماله به الله شفا راکړي الله به شفا درکوي او که یقین دې پیدا شو